نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتم پارا اولنی آیاتنا دی. بدی آیاتنا کی اللہ رب العالمین دا قرآن کریم صداقت ذکر کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی. نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی کہ دا قرآن تاسو تمنگ نازلو پدی باندی بدا مجرمان کافران دا اللہ دا عذابون نیرے او کتو دا تبلیغ دا قرآن کریم تی مشرکان کافران ترسے او دیستا دا پیغام نقبلین پدی باندی بزرن تنگے اسینا چتدی تر دن دا دعوت ورکے او دیئے نقبلین تر پی خفش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد حریصو دا کافرانو پا ایمان روڑلو بانگا. اللہ پاک و تفرمائی اسینا چلوی ایمان نروڑو تپاغی بانی ضرطن کے خفش تقبل دن دی تر سوا کدی قبول کو ان تدی فیدر او کدی قبول نکو نستا پا کی نقصان نشتا نقصان ددوی دی خفکی گا. او بیا اللہ رب العالمین تمام انسانان دا قرآن کریم دا تابدارے او دا قرآن کریم دا مخالفتنا دا زان ساتلو بارکی حکم فرمائی. اللہ فرمائی دا قرآن تابداری کوئی دا قرآن کریم نما سوا دا قرآن کریم پا مخالفت کی تابداری دا غی مکوی چی دا قرآن نا فرمانی دا موش اس بیو سڑی ہوئی چی اللہ پاک فرمائی دا قرآن تابداری کوئی و قبل چاہت کوئی ناغا با سباب ہوئی چی حدیثون خود قرآن نا علاوہ دی دا غی تابداری بہن کوئی یا دا مجتہدین و دا غی دا اجتحاد دا خود دا قرآن نا علاوہ دی رو دا دیبم نمانو دا تقلید بنکو و دی مذہبون بنسو سکر دا خود قرآن نا جدا دا مسئلہ دا سیدن دا قرآن تابداریو کی دا قرآن پا مخالفت کی دا چامر کی تیامر کی نو حدیث دا قرآن مخالفت ندی حدیث کو دا قرآن تشریح دا مجتہدین اجتحاد دا قرآن او دا سنت دا دوار تشریح ناغم مخالفت ندی. گورا مجتہد چکم مسائل دو باسی مجتہد چکم اجتحاد کی دا قرآن او دا سنت تشریح کی قرآن او سنت خلق تخو آج حقی چی چاہتا سا مسئلہ را دی چاہتا معلوم ہی چی دا دی آیت کیوں دی حدیث کیوں دی کتاب کشتا دا اجتحاد دا مجتہدین دا خدمت دا قرآن او دا سنت مخالفت ندی دا دی تشریح دا اگر جدا مسئلہ دا یا سڑی پا دماغو کی دا مجتہدینو او دا امامانو دا بغض بیماری وی اسی دی مجتہدینو امامانو سرنلگی ناغا بیا خامخا دا آیت رالی او بس غلط طریقے سر کی دا ثابتی چی مذہبنا ممون
چې دماغ کې د مجتهدینو د امامانو سره نفرت کې ناغه دا شي نور که صحیح محمل د آیت کو کتل شي لکه تفسیر جلالین په دې ځای کې لیکي ولا تتبعوا من دونه اولیاء تطيعون في معصيتهم چې تاسو د هغه تابعداري کوئ د الله او د قران په مخالفت کې د مجتهد تابعداري خو د قران باندې د عمل د پاره کېږي په حدیث باندې عمل خو د قران د تشریح لپاره کېږي په مخالفت او نافرمانی کې ونه کېږي صحیح محمل دا پتا ستمو چې سړي ذهني بیماری او په دماغ کې د امامانو دشمنی پرتی ناغه سم خبر امراله او امامانو چسپان کوي او د امامانو په مقلدینو په سلور مذهبونو چسپان کوي وې دا غلط ته او دا غلط ته د آیت نه ثابت دروغ وي دا سلور مذهبونو څخه اوس نه دي جوړ شوي دا مذهبونه چا جوړ کړی دي امام ابو حنیفه صاحب د مذهب امام هغه د صحابه او شاګرد هغه د دین دشمن ونه امام شافعی صاحب د مذهب امام دی او هغه د خیر القرون سره هغه د دین دشمن نو وی عالم او هغه د الله نه یریدون کې خلق او هغه د الله دشمنان ونه دا شان د سلور ور امامان نو چې وسړي دی وخت د چرګي بچی را واسي او ډایرک وتولږي د آیت د مذهب خلاف او دا مذهب د دین خلاف د دماغ کې فرق دی خلاف نه دی که خلاف نو توس پیښ را په خواله کله سوکال خلق نه کېدل معلومیږي دا چې دا کم خلق په دې مذهب کې شوی مذهبونو دا فی خلق او دا چې اوس لګیا دي او دا د ځان قصې کې دا نه پوي موږ به فی پسې زو نه پوي پسې بلځو نو په دې آیت کریمه کې مقصد د دې آیت دا بیا الله جل شانه د مشرکان کافرانو چې د قران او د الله د پیغمبر دشمنان الله پاک یری چې ګورستاسو نه وړاندې ډېر خلک تیر شوي دي د پیغمبرانو سره مخالفت کړو د الله د دین نه بغاوت کړو نو باغی من عذابونه راوستي نو تاسو مخالفت نه ځان وساتئ اصل تاسو عذاب راشي او بیا دا غي حال دا چې کله په زمون عذاب راغلی بیا په خپل اقرار کو چې موږ ظالمان موږ غلطي شوې ده پیغمبر راغلو خو موږ نه ومنل ورته تاسو دا څنګه نه کوي سبب عذاب ورکه تاسو دا وایي چې موږ غلطي شوې و د پیغمبر مخالفت مونږ کړو او بیا الله جل شانه فرمایي چې په قیامت کې به پیغمبرانو نن تاسو کوم د دې امتونو نن تاسو پیغمبران نبی تپوس کم دین و رسولیو کنا امتون نبی تپوس کم چی پیغمبران کم دین در رسولیو تاسو سجواب ورکڑو کہ چاہم تابداری کرے وہ اسی کی مکو تابداری کرے وہ پیغمبر ممنلو دا وقت طریقہ بدون کے او کنا پیغمبر پا مخالفت کی وقت رکڑو نو مخ کی بسور انعام کی تیر شو دی بوئی چی خدا اسلام پیغمبران خراغلو خمانگی تقسیم کرو منو مدنی ادا تپوس بکیږي پیغمبران نه هم کیږي امتیان نه هم کیږي او بیا الله جل شانه فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې اعمال وزن دا حق عمل به الله پاک در چتلی او دا عمل تلل الله پاک د قدرت کا الله پاک د ډیر آسان پدې باب کې معتزله بخوا یا وړل تیر شوی دا وی دا عمل کو عارض د خپل ظاهر وجود نه لري چې وجود نه لري د دې خو وزن نشته دا تلل کیږي الله جل شانه نن د مخلوق بلا سن باندې هغه خلق ته جواب ورکړ د مخلوق بلاس کې تلوي هغه باغی باندې ګوري چې تا کیلو کې سواچو 2 کیلو کې استواچو نو کیس وو کدا چې خو چې سختکاری نه 13 نه نشي وزن کی گاڑی ټیر کې ته هوا چې ته هوا خو محسوسونه چې هوا څه شي خو کله ټیر کې چې ته چې دوه نشوا د دې علاوه ګرمي دا خو معلومیږي نه چې ته به وزن کې چیرې ویني حالانکه د دې ماهرینو چې ګرمي دومره اندازه کې یخني دومره اندازه کې دا هوا دومره تیز نه دا زلزلہ دومره تیز نه چې دغه شیزونه دنیا مخلوق الله پاک نه خلقت او خدل د قیامت پرز د عملونو وزن دا حق یا دیم تشریع علما ذکر کوي چې اعمال وزن عمل الله پاک د قیامت پرز په یو شکل راولي
نو د نیک انسان عمل په خیسته شکلی دا بتلی شي، د بد انسان عمل په بد شکلی دا بتلی شي. او یا د دین مراد دا رجستر د عملونو د چا د نیکی رجستر وي هغه بتلی، د چا د بد رجستر دی هغه بتلی، خدا بتلی کی. یا دا کوم انسان چې نیک دی او دی بتلی، دا کوم انسان چې بد دی بتلی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی د دو وزن په ډیر زیات، حالانکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د قد او قامت د اثر ډیر کمزور او غټ کافر په وزن کې بالکل سپکی، نو کار څومره درونی وزن له سره خدا قیامت پر ورځ د کفر او د بد عمل د وجنه هغه وزن سپکی. اعمال وزن حق د چا د نیکی تل چې درنه شو دا به کامیاب، او د چا د نیکی تل چې سپک شو د ګناهونو درنه شو دا انسان به ناکام. الله پاک موږ تاسو د اعمال او د وزن په معاملې کې موږ او تاسو باندې رحم وکړي، ځکه دا حساب کتاب د عمل د تل الحق. نبی علیہ السلام فرمایي او بنده برا واستل شي دا غبن 99 رجستر د ګناهونو ډکی او رجستر په دومره چې څومره نظر لګي دی به حیران شي چې خدای دا خو ما سره سشتن. الله پاک وتی دا پیژن دا تاسو عملونه دی بالکل تا ټول میکړي، انکار خو قبول نشي. اخر کې رب العالمین وتوي استاد دا یو عمل شتا چې د دې ټول ندرون دي او کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله تلی په یو چاپړي کې دا کلمه او بل طرف ته 99 رجستر د ګناهونو دا کلمه په درنشي او دا نور ګناهونو عمل دا رجستر په ټول سپکی. الله پاک رحیم ذات دی ولګ توجه غواړي مونږ تاسو نو صرف پدې ته منه چې الله غفور رحیم دی او بسر سبقو نه لګ تیاری غواړي، انسان پر تیاری کوي خطا کار د ګناه دی شو تیاری په خام خپل کوي. الله جل شانه دې مونږ تاسو ته دا قیامت پر ورځ اعمال او وزن کې د نیکه ترې درنې کې فرمایي الف لام میم صاد الله پیږي پمانا د حروف باندې کتاب دا کتاب انزل الیک چې نازل شوی د پیغمبر علیه السلام ته قران کریم فلا یکن فی صدرک حرج تسرد کی ستا پزړه کې پسینه کې تنگواله منه د قران نازل دو د کافرانو د انکار د وجه لتنذر به د پارا دي چې خلق ويره په قران کریم باندې و ذکر للمؤمنین او دا نصیحت دي د مؤمنانو د پارا اتبعوا تو فرمایتا سو تابعداریو کوي ما دا کتاب انزل الیکم من ربکم چې نازل شوی تاسو د طرف نه قرآن دی ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تاسو تابعداري کوي ما سوا د قرآن او ما سوا د الله پاک نه اولیاء د نور دوستانو چې تاسو مخالفت کوي د الله د کتاب د قرآن قلیلا ما تذکرون ډیر کم دغه چې تاسو نصیحت حاصلې وکم من قريه اهلكناها او ډیر چې د کورنا چې اهل من هلاک کړو فجاءها باسنا چې رادم د هلاکت وکړه نو راغلی تزمن عذاب بیات د شپې په وخت کې او هم قائلون یا دوی د ورځې خوب کوونکي فما كان دعواهم جاءهم باسنا پس نو دعوا د دوی کله چې راغلی تزمن عذاب الا ان قالوا انا كنا ظالمين مگر دوی وی چې یقینا موږ ظالمانو غلطي وکړه دا فلنسألن الذين ارسل اليهم پس من بخا مخاطب بوز کو دای خلقنا چې هغه تلګری شوی دي پیغمبران یې امتنا ولنسألن المرسلين ام بخا مخاطب بوز کو د پیغمبران د دین در رسول مبارک فلنقصن عليهم بعلم پس من بخا خبر ورکو دیتا بعلم پپوه سره چې دې کوم کارونه کړی دي وما كنا غائبين او لیم غائبین کی د دین نه خبره والوزن يومئذ الحق وزن د اعمال بعد ورځ د قیامت باندې د حق دی فمن ثقلت موازین پس د چا چې درانه شو د نیکه تل فاولئک هم المفلحون پس دا کسان دي کامیاب دي ومن خفت موازینه او دا چا چې سپک شو تل د نیکه فاولئک الذين خسروا انفسهم پس دا کسان چې دي تاوان کې چونی خپل ځانونه بما كانوا بآياتنا يظلمون
په سبب د دې چې دی او زمون پایاتونو باندې انکار کوونکی واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام